जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम قدرمنو کتونکو غفران الله زری بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم هیلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه وو وطن وي قدرمنو کتونکو نن په سواد تحصیل بریکوټ غالګي کلی کې د هیومنټي ویلفیر اسوسییشن د کمیټې د سوري دلان دي په کلی کې د صفایي د پاره یو واری بیا د اختر نمخ کې د صفایي آغاز وشو په دغه صفایي کې د سپین جماعت د خوانه چې دغه زی چې د صفا کول شروع شول څومره ځګونه به صفا کیږي دغه سټبي څنګه واغستو د کمیټې دغه مرګري را سره موجود دي دوی سره خبرې اترې کوو دیربدان بای جان را سره موجود دی ډېره مننه چې د وخرا کولو دا راته وایي دغه سوچ مو څنګه شروع کوو او څومره ځګونه چې دی په کلي کې صفا غفران الله صاحب ډېره مهرباني شکریه چې دا ته زموږ خواله راشې ته هم د تنظیم یو غړی ځکه یې چې په هر موقع کې ته زموږ سره ولاړ یې بلکې دا زموږ هر کال د اختر نه مخکې زموږ دا کلوی اختري که ورکوټ اختري یا داسې نور څه دغه ایمرجنسي شي کلی ګنده شي نو دا تنظیم او ساده پرې خو خدای شکر دی چې دا ویلیج کونسل غالګې هغې په مرسته هغه را سره هم ډېر ښه او ګپ او ګه ولاړ دی او څه مخیر حضرات دي د دې کلي هغو پکې تعاون کړی دی تنظیم پکې تعاون کړی دی نو کمباینډ چې دی یو میشن شروع شوی دی او زه د هغو د ویلیج کونسل د ملګرو هم ډېره شکریه ادا کوم چې هغو د دومره اعتماد په دې تنظیم باندې وکړلو د تنظیم په ملګرو او دوی وله یو میپ جوړ کړو د کلي میپ جوړ کړو چاټ یې جوړ کړو چې دې چاټ باندې کم کم کوڅې چې دي چې هغه زموږ نه یو کوڅه پاتې نه شي هرې کوڅې ته چې دی دا کسان ورسي په ټول کلي کې دا صفایي انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې په دې ټول کلي کې اختر ته موږ دا مکمل کړو اختره پورې دا او د اخوا به بیا هم ویلیج کونسل ته سوال کوو چې هغه دا دوه کسان د بحال کړي نو دا به د هغو قدردان ناظم چې کوم دی د چیرمین د هغه نور ملګري هغه ته خواست کوو به چې هغه هم موږ داسې کنټینیوز وساتي نو دا کلی به ډېر ګنده کېدو طرف ته نه ځي دا راته وایي کوم اقدام چې مو چت کړی دی په کم نظر ورته یره ډېر ښکلی دغه شروع شوی دی یقینا چې پرون موږ د ملګرو میټینګ وکړو او پای کې موږ 9 زیونه چې کوم په ایمرجنسي بیس دي هغه یې وټاکل چې دا څیز ډېر ضروري دی نه پای کې سپین جومات د ټول په 1 نمبر باندې دا زیونه ځکه چې د ډېران جومات خواته هم دی او مین لار هم دی نو د هغې نه یو سټارټ واخیستو او په دې کې د ویلیج کونسل مرسته هم ده او په دې کې زموږ یو بله اداره ده چې EPS د هغې هم په شا باندې زموږ سره مرسته ده نو زموږ کوشش دی چې یاره دا سیز مونږ د دې اختر د کم 9 ورځې چې مونږ ټاکلې چې یاره په دې کې به مونږ دا صفایي د پروګرام کوو نو کوشش دا دی چې یاره د اختر نه بعد مونږ هم دا پروګرام چې جاري وساتو او په دې کې یو واري بیا د ویلیج کونسل چې د ملګرو ډېره شکریه ویلیج کونسل سره سره ستاسو خپل ذاتي کسان هم د دې لپاره ټاکلي دي صفایي لپاره مونږ خپل 2 کسان چې هغه د تنظیم په مرسته چې هغه هم د کړی دي ورسره شاته چې کوم مخیر حضرات دي ورسره EPS پکې هم لږ وټې چې زموږ سره مرسته کوي نو په دغه حواله باندې مونږ چې کوشش کوو چې دا ټول ملګري رايوځي شو او د کلي صفایي چې دا په دغه باندې اقدام باندې چته کوجي دا راته وایي کم اقدام چې موچت کړی دی څومره پیدا چې رسېدی شي څومره پیدا رسېدی شي کلیوالو ته او بیا د کلي ولس سره سره ماحول ته غفران الله ډېر مهرباني تاسو خپل ټایم ځای تاسو رالی دا غفران الله دا خو اوس دا وخت زنګ یو پیره نه را دا کال په کال چې کله اختر راځي که نه زنګ د اختر نه هفته مخکې دا پروګرام وي دا تنظیم وي دې کې د زنګ سره زیات کړ APS تعلق دغه د کلي مخیر حضرات سیکرټري او د ویلیج کونسل والا د هغو په تعاون سره دنګ یو میټینګ وکړو موږ دا پروګرام وکړو چې رنګ په جمع دا شی کلی پاک کړو ځکه دا کلی ډېرو شیو دا کسان زنګ دا غیر حاضر شوي دا کلی ډېر څښه و نو موږ دا شب وکړو نو په دې کې زیات مخیر که حضرات هم راغلا کړل نو بېګا سیکرټري صاحب ته لیټر وکړو چې سیکرټري صاحب زنګ دا کلی څښاری نه هغه زنګ ته بالکل لیټر دغه راکړو چې بالکل ټیک ته په شریک یې کوو نو اوس هم د اقدام په شریک شفت کو او موږ دا راته وایي د صفایي سره سره کمیټې په نور فلاحي کارونو کې خپل کردار ادا کوي بالکل زه تنظیم خو ته د 87 دا تنظیم دی چې د هر نمونه په کلي کې سخت خیر ښېګړی کیسونه زیات کر کیسونه د عدالتونو نه دي تنظیم ته راغلي دا فیصلې حل شوي دي ډېرې هر څه شوي دي په هر لیول باندې تنظیم لګیارې خپل مردا کوي هیومنټي ویلفیر اسوسییشن د کمیټۍ ته حواله شوی دغه پراجیکټ په دې کې د ویلیج کونسل مرسته چې دی هغه هم شامله ده او په دې کې د سپین جومات په خوا کې دغه صفایي چې دی دا شروع شوې ده چې د اختره پورې به دوام لري او د کلي مختلفې ځایونه چې دی هغه به صفا کېږي تر دې بله پروګرام پوره له کیمرمن نسیم خان سره اجازه راکوي په لوی الله مو سپارم د تل پاتې